محترمو د رمضان المبارک اخري جمعه ده او د اخري جمعې او د اخري جمعې د شپې ډیره زیاته ناشنا او ډیره زیاته قابل قدر وظیفه ده. یاد ساتئ محترمو د موقع د په کال کې یو ځل راځي، پر ټول عمر کې دا موقع دا یو ځل راځي او دا چانس دا ګورمس نه کوي. که چېرته به تاسو کې څوک داسې وي چې د هغوی حاجتونه دې پوره کېږي نه، انشاءالله العزیز بېګار دې دا وظیفې وکړي او دغه رنګې سوال دې وکړي، انشاءالله العزیز الله پاک به تمام حاجتونه دا پوره کړي. که څوک مسایلو کې ګیر وي، که څوک په ټینشن کې وي، که څوک پریشانو کې ګیر وي، انشاءالله العزیز بېګاله او سوال دا وظیفې دې وکړي، انشاءالله العزیز الله پاک به د ژوند په خوږو محترمو دا پوهه کړي او الله پاک به د ژوند په خوږو دا موړ کړي. نو ډیره زیاته د کمال او ډیره زیاته عجیبه وظیفه د رشتې لپاره هم کولی شي، د مال او دولت لپاره هم کولی شي، د محبت لپاره هم کولی شي. د چا څومره مسایل وي، د چا څومره حاجات وي، انشاءالله العزیز محترم او سره لپاره هم کوئ. تاسو یو ځل په دې ټرای وکړئ، یو ځل دا وظیفه وکړئ، انشاءالله العزیز الله پاک به ستاسو تقدیر محترم دا بدل کړي. الله پاک به ستاسو ژوند برکت وي، ستاسو په ژوند کې به الله پاک ډیر زیات برکت واچوي او ډیر زیات تاسو برکتی شي. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د ډیر زیات بخونکي او د ډیر زیات مهربان رب په نوم باندې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید در کوم چې تاسو ټول په ټیک ټاک کې الله پاک هم خوشاله آباد ساته. الله پاک دې زموږ استادو تمام مسائل ختم کړي، الله پاک دې زموږ استادو تمام حاجتونه پوره کړي، الله پاک دې زموږ او تاسو نه داسې راضي شي چې بیا دې چرته ناراضه نشي. څومره کسان دا ویډیو ګوري، یا الله پاکه ای زموږ رب، ای زموږ خالق او مالک، دې څومره حاجات دې پوره کړي، څونه مسائل دې ختم کړي. الله پاک په زړه څونه ارمانونه دي، څومره امیدونه دي، دا ولا پوره کړي. وظیفې د اجازت لپاره په کمنټ کې د الله نوم ولیکئ، انشاءالله العزیز تاسو ته به سپیشل اجازت وي. نن چې محترمه زموږ کوم وظیفه داسې ده چې تاسو د جمعې په شپه باندې دا وظیفه وکړه، یا تاسو د جمعې په ورځ باندې دا وظیفه وکړه د رمضان المبارک د اخري جمعې په شپې یا په ورځ باندې. انشاءالله العزیز الله پاک محترم تاسو ژوند دا بدل کړي، الله پاک وساسو تقدیر دا بدل کی. یاد ساتئ محترم او رمضان دا په ژوند کې ګوره یو پر راځي ها، او پته نه لګي چې کله رمضان کې موږ ژوند دیو یا موږ مړیو، زموږ به هیڅ پته لګي نه چې صحیح حساب کتاب به صحیح حساب کتاب بنئ، چا ته یاد دیو چا ته یاد نه یو. کوشش وکړو چې اوس نه خپل رمضان المبارک دا ډیر زیات قیمتي کو. کوم د ټیم ملاویږي د نوافل او نوافل کو، کوم د ټیم ملاویږي د تهجد او تهجد کو، کوم د ټیم ملاویږي د تلاوت د قران او مجید تلاوت کو. کو چرته موږ د ټیم ملاویږي موږ په ذکر کو، موږ په وظیفه کو. انشاءالله العزیز رمضان مبارک با زمونږ استاد نور علی نور شي. یاد ساتئ محترم وظیفه ډیر د کمال ده. اکثر علماء کرام چې کوم وظیفه کوي او زه خپل کوم سکو ما انشاءالله العزیز تاسو سره شیر کوم چې کوم وظایف دا کول پکار دی په دې ورځو کې، ځکه چې زمونږ ورځې زمونږ شپې او دغه رنګ زمونږ رمضان مبارک دا نورم قیمتي شي. زمونږ څومره حاجات دي، څومره مشکلات دي، څومره مصائب دي، الله پاک تمام محترم دا پوره کړي. یاد ساتئ محترمو د مال او دولت لپاره، دغه رنګې د پرسکونه زندګۍ لپاره، د برکت لپاره، د خپل کور او گاډي لپاره تاسو وظیفه کولی شئ د سورۃ الکوثر. سورۃ الکوثر دا وظیفه محترم تاسو 314 پیری دا وکئ. سحر وختي تاسو 314 پیری دا وظیفه وکئ. ماهام کې کولی شئ، ماسوتن کې کولی شئ، هر ټیم کې کولی شئ. اور بس محترم تاسو با 314 پیری سورۃ الاخلاص وایي. قل هو الله احد حفصر. سورۃ الاخلاص تاسو ویلي 314 پیری. بیا محترم چې کله سار شي نو سار د مازنه پس په لا اله الا الله محمد رسول الله سل پیری وایي. سل پیری و سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم دا بوایي. یاد ساتئ محترم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم
دا وظیفه دا د فرشتو ده فرشتې دا وظیفه کې هغوی مړې وي نو که تاسو دا وظیفه کوئ تاسو ماړی په بدن مو کپړې وي دغه رنګ ستاسو مال او دولت به سیوا وي دغه رنګ الله پاک به رزق درکړي الله پاک به کور درکړي یاد ساتئ محترمو سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم سحر چې کله تاسو سنتو کې د هغې نه بعد خپل ځای به کښېنئ او دا به سل پیرې پوره کړئ بیا به فرض مونځ ورپسې وکړئ د ماسپښین د لمانځه نه بعد یا وهابو سل پیرې یا وهابو او دغه رنګې د مازدیګر د لمانځه نه بعد آیت الکرسي دا 140 پیرې مازدیګر د لمانځه نه بعد او د ماښام د لمانځه نه بعد محترم الله الصمد حق قلار او دغه رنګې محترمو د ماښام د لمانځه نه بعد تاسو سورۃ الواقعه د هغې ورد دا شروع کړئ مالداري غواړئ پیسې غواړئ مال او دولت غواړئ دغه رنګې پرسکونه زندگی غواړئ محترمو حاجت هم پوره کېږي نه مشکلاتو کې ګیرئ تاسو سورۃ الواقعه د ماښام د لمانځه نه بعد دا شروع کړئ عبدالله بن مسعود صاحب چې کله وفات شو یا کله بیماری حالت کې وو نو خلکو ته وی تل لوریانو پر سپری هدي نو دوی ما لوریانو ته پر سورۃ الواقعه دا پرې هدا ډیره زیاده کمال وظیفه د فقر محترم دا حتمی غریبی محتاجی دا حتمی او د ماسوتن د مازنه وار سورۃ الملک یعنی تبارک الذی بیده الملک وهو علی کل شیء قدیر دا وظیفه تاسو د ژوند معمول محترم اساس کړئ تاسو نو وظیفې نن ما خودلی دا ټول وظیفې تاسو ځان لپاره شروع کړئ ان شاء الله العزیز تاسو تمام ورځې دا محترم ډیر زیات په خطر کې سره تیریږي تاسو ژوند کې به سکون راځي تاسو ژوند کې برکت راځي او کو دې سره د ماسوتن د مازنه بعد لا حول ولا قوت الا بالله 314 پر روزانه وي ان شاء الله العزیز دا ډیر زیات فائدہ کوي محترم کوشش وکړئ وظیفه خپل مو کې مرګرو سره هم شیر کړئ ډیر زیات قیمتي او ډیر زیات عظیم شان وظیفه را ستاسو محترم رمضان دې کې برکت راولي الله پاک هم خوشاله آباد ساته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته